بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایی څه چوک تی خلکو شکریا ادا نه کی هغه د الله شکریا هم نشي ادا کولا. چونکه مو خپل یو سفر 50 دن نه باندې بیرون ملک ته کړو. ازون کې یارانو دوستانو خپلو پردیو د ملک وطن اوسیدونکو سره ملاقاتونه وشولو. یغو خواهش هم همدغه و چې مو سره ملاقات وشي او یمو خواهش هم همدغه و چې د خپل وطن خلکو سره ملاقات وشي. چونکې یوه دوره وه، یو سفر و او یندې دپاره و چې خپلو پردیو سره ملاقات وشي. الحمدلله ملاقات وشولو. خو دې ملاقات کې په دغه سفر کې یو ډېرې خبرې مو د مخته راغللې. زموږ خلک مسافرو خلکو نه ګیله کوي چې دا مسافر مو ته پوست نه کوي، مسافر مو ته پیسې نه رسوي او مسافر کور خرچې نه کوي او مسافر مو خیال نه ساتي. دې کې هېڅ شک نشته چې یو مسافر څه سفر ته لاړ وي، هغه همدې دپاره لاړ وي چې هغه خپل کلي وطن کې کومه ښځه بچي مور او پلار ورونه خویندې یاران دوستان کله وطن جمع جماعت یې څه پرېښوي همدې دپاره یې پرېښوي څه ازو کې څه وګټي دزو تیر وستي د ټولې خبرې ورکې وشي. مور پلور خیال وساتل شي، ښځې بچیو خیال وساتل شي، ورونو خویندو خیال وساتل شي، جامع جماعت خیال وساتل شي، قبر او د نور څه څومره سکولونه څه څومره شیان دي دغو خیال ورکې وساتل شي. خو اخ طرف ته که چېرته یو سړی لوړ شي او دا خپل پردي ازون ته لوړ شي، ازو کې د خپل د مسافر بچي د ورور د پلور د خپل د پردي حالات وګوري چې هغو غریبان په دغو حالاتو کې وي، چې هغو ته په صحیح خپل ټایم باندې د خوب کولو مکان نه میلویږي، هغو ته په خپل ټایم باندې خوراک مکان نه میلویږي، لوښي په خپله باندې وینځي، جامې په خپله باندې وینځي، استري کوي، خپله یې رخلي، خپله باندې هر څه ځان ته کوي. نو کله خوړلي کله نه خوړلي، کله غرمه کله سړه، یقینا هغو باندې هم انتهایي زیات حالات وي. نه لحاظه پکار دغه دا چې دزون کې کوم خلک وي د خپلو مسافرو بچیو ورونو خویندو دپاره دعاګانې کوي چې الله پاک هغو ته هغه سفر اسان کړي، الله پاک هغو سره مدد وکړي، الله پاک هغو سره نصرت وکړي، الله ورته مشکلات اسان کړي، پریشاني ختم کړي. او مسافر ورونو ته پکار دغه ده چې ازون کې دغو هسې هم سفر کړی د خپل د المنځه د اودسه د روژې د تلاوت د زکات د هر څه حساب مسلمان ورور سره خیر ښېګړې د ټولو خبرو کې خیال ساتي. ځکه چې د زونه اسې سفر ته لوړ دي او سفر یو قسم د ټوکړه ده د عذاب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سفر چې کوم ده قطعة من النار د جهنم سینه یوه حصه ده، یوه ټوکړه ده. ځکه ته سړی په خپلې مرضۍ ورکې خوب نشي کولی، خپلې مرضۍ باندې خوراک سکوک نشي کولی، خپلو پردیو یارانو دوستانو نه ورکې وریوي، خوشحالیو نه ورکې وریوي، غمونو نه ورکې وریوي، د کلي حالاتو نه بالکل بېخبره وي. مطلب دا چې دا غریب هر څه شي نه وریوي. او څه کله دا نومونه حالات دي نو دا دوره تکلیف هم کوي. بیا ازون کې غرمه ساړه الوګه تنده د بلچو اواز د هغو نوکري مزدوري کول دا ورکې ورباندې شي او څه بیا المونځ او داسې هم نه وي الله نه ورکې خفه وي. نه یقینا څه دا سفر بیا خطرناک ده. او که بیا ازو ته لوړ شي ازو کې المونځ او دا ذکر تلاوت دعاګانې نفلونه الله پاک سره تعلق خپل کاروبار خپل خوراک سکوک پیسې صحیح ځایونو کې استعمال ګناهونه نه ځان ساتي. نه بیا اوس دې ځایونو کې کوي د ښځه د بچي د مور د پلور د ورونه خویندې څومره خلکو ته دو پیسې رسوي خرچه کوي، هغو د لمونځ اودس روژې زکات خیر ښېګړو مدرسو جوماتونو او د حجرو د جامو د ټولو کې د څومره خیر ښېګړې کارونه کېږي دې سړیو کې پوره حصه ده. ځکه چې دا سړی لوړ ده، دغه خلک یې خپل وطن والا بېغمه کړي، دا ورته خپل ښځې تکلیف بچیو تکلیف دا ټول برداشت کوي. خو دزون کې دغو بېپرده کوي نه وته نو څه کله بېپرده کوي نه لحاظه د دغو خلکو دلې کې د څومره محنت کېږي کوشش کېږي دې پیسه کومو ځایونو کې استعمالېږي، مدرسې کې جماعته کې قبر کې حجرې کې قرآن شریف اخیستلو کې صدقو خیراتونو کې په دا ټولو باندې به دې ته پوره اجرونه ملېږي. لحاظه چې کوم خلک دې ځایونو کې دي هغه د خپلو بچیو دپاره دعاګانې کوي، که مور ده که پلور ده که ښځه ده که بچي دي که ورونه دي که خویندې دي خپل پردي دي دا ورته دعاګانې کوي. او ډېر فرمایشي ده ونه ما کوي چې معتدار وستو که نه ازو کې پیسې داسې تالي نه وي چې پرتې وي د هغوی راټولوي بلکې دا پیسې ډېر په تکلیف سره ګټلی شي. او چې بیا کومې مو ازو کې مسافر ونه هغه د پیسې ضایع کوي لا په موبایلو باندې لا په انټرنیټو باندې لا په نورو اوتو باوتو باندې که نه چې هغه کوم بوره ماحول ده ازو کې د پیسې ونه غلط استعمال نشي، بلکې دغو پیسو ګټلو کې دې سره چې کوم خلک شریک دي د ټولو سره پوره حصه ده.
نه لحاظه څه د پیسې غلطي استعمال نشي نه مو د وګونی د څوره مسافرونو سره مو ملکتونه وشو نه وشو زی پیژنده نه پیژنده کوم ملک دي کوم ځکه دي کوم الوتو کې دي الله تعالی د ټولو مسافر ورونو هغه ته مشکلات اسون کی پریشانی ختم کی زړه مردونه د تعالی په پورا کی کوربور نه الله په د حلول کوربور وی کی شتو د برکت ور کې پیدا کی لیاري باند وی الله په دیو ته کولو کی چول لیاري کولو دی الله په دیو ته نور تر کې ور کې نصیب کی مشکلات پریشانی غمونه دردونه مسلمانانو ته چوکم دي چې تکم دي مو پیژندو نه پیژندو چې مو ته الی دي نه دی ټول د مشکلات پریشانی اسون کی چوت څه قسم د شریعه جتونه دي دا ویډیو مولا ووري او دا ووري الله تعالی دی اغه نور نه وزنه نو زړه مردونه پورا کی مشکلات اسون کی دا بچی نه فرمونی الله په دیو ته فرمانبرداري کی او خزه نه فرمونی الله په دیو ته فرمانبرداري کی او د دینی څوره شوبې دی الله په د ټول شوبو ته تقویت نصیب کی قوت نصیب کی او الله تعالی د ټول مسلمانانو د خپل منځ کې مینه محبت اتفاق اتحاد نصیب کی اسلامي ممالک د الله په حفاظت او فرمای الله په وخت مو ته سټول ته پر مارولي څو پر نرزینه وشو کله نرزي شي الله په مو ته سټول ته مارولي او کله الله په مو ته مارولي خسته عظیمه مبارکه خسته کلمه درنده کلمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینه نه ډاکه کلمه د الله په مو ته سټول ته نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله.